غټ ګناه به الله معاف کوي او الله تبارک وتعالی به درته دا معاف کړي. خو هلکه دا خو راته ووایه چې دا ګناه دې څه کړې ده، تا خو راته ووایه که نه. د الله خوږه پیغمبره ستا د مخ نه ماته حیا راځي، ستا د مخ نه ماته څه راځي؟ حیا راځي، نشم ویلی. نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي خیر ووایه دا ګناه څه ګناه ده چې ته دومره وایې چې زما دومره ګناه غټه ده، د ځمکې نه غټه ده، د اسمانونو اخر ګناه څه ده؟ د الله خوږه پیغمبره زما کار چې دی که نه د 7 کالو نه زه کفنونه د مړو نه پټومه، زه کفنچور یمه. څوک چې مړی ښخ کړي مدینه منوره کې که نه زه به زه شپې له لاړ شم کفن ترې نه راوپرځمه، هغه ترې راپټ کړم، مړی بیا پټ کړمه او کفن ځان له به بازار کې خرڅ کړم. دا زما کار دی، کفنونه پټوم د مړو نه. 7 کالو پورې مې دا کار وکړو. د الله پاکه پیغمبره بله شپه لاړمه، د انصارو کې یو نوجوانه جینۍ مړه وه، پیغله جینۍ مړه وه، نو چې هغه خلکو دفن کړه زه پسې شپې له لاړم او د هغې قبر مې کولاو کو. نو چې قبر مې کولاو کو نو کفن مې ترې راټول کو، کفن چې مې ترې راټول کو او را روان شومه نو ډېره پیغله جینۍ وه، ښایسته جینۍ وه، هغه بدن باندې مې سترګې ولګېدې. نو را روان شومه نو شیطان راته وسوسې شروع کړې چې دې سره بدکاري وکړه، دې سره څه وکړه نعوذ بالله بدکاري وکړه. وي د الله خوږه پیغمبره لاړمه د هغې مړې جینۍ سره په قبر کې مې بدکاري وکړه. دا مې وکړو او چې دا مې وکړو وی چې را روان شومه نو هغې جینۍ راته آواز وکړه، هغې مړې جینۍ راته د قبر نه آواز وکړو چې ای ظالمه ای فاسقه د الله نم نه یېرېږي، د الله نم تاله یره نه درځي، خلک خو دې نه یې نظا نو د الله نم تاله یره نه درځي چې زه دې د مړو په ډله کې بې حجابه کړمه او زه به د قیامت په ورځ د الله په دربار کې چې پاسم نو زه به په حالت د جنابت کې یم، په ما خو دې غسل واړم. دا تاسو وکړه، ظالمه د الله نه یېرېږي چې داسې کارونه کوي. د الله پیغمبره اوس یېرېږم چې ما به الله معاف کړي، دا د کولو ګناه وه. روایتو کې راځي نبی علیه صلات وسلام دا مخ مبارک د غصې نه سور شوی او چې د دا کیسه کوله، دا مخ مبارک د غصې نه سور شو او چې د دا کیسه خلاصه کړه نبی علیه السلام پې ګزار وکړو، گزار پہ وی پاسه بدبخت زما د خوانه، پاسه بدبخته تاله د مړینا دا قبر نم یره نه درتلله الته تابتکاری کوله دومره ته په زړه ساخي پاسه زما د خوانه او ستا دپاره لایق چې دغه جهنم دی، ستا دپاره اور لایق دی. هغه لکه د ځان نه خوانه پاسه او دی په جړا روان شو، په جړا روان شو او لاړ یوې صحرا ته او هلته په جړا پرېوتو. 40 ورځې شپه ورځ د الله په دربار کې جاړي، الله ما معاف که، الله ما معاف که. په دې 40مه ورځ باندې دعا غواړي، وی الله کو چېرته زما د دعا تا معاف کړي که نه نو نبی علیه صلات وسلام او صحابه کرام پې خبر که، زما په دې توبه باندې خبر که چې ما دغه توبه قبوله کړې ده، چې زما نه لږ نفرت کم شي. او الله کو زما توبه نه قبلوي که نه، زما توبه نه قبلوي نو د اسمان نه اور راولېږه او ما پې وسېځه خو د اور په جهنم مې مه سېځه. الله چې څه سزا راکوي هغه په دنیا کې راکړه، ما په اور وسېځه خو د جهنم د اور نه مې خلاص که. الله دا دعا یې وغوښتله، چې دا دعا یې وغوښته دې کې جبریل علیه السلام وسلام راغی نبی علیه السلام وسلام لره، د الله محبوبه الله تبارک وتعالی راولېږلم، زه در باندې هم سلام کوم او الله تبارک وتعالی در باندې هم سلام کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا راته ووایي جبریل رالی څنګه، جبریل څنګه رالی؟ وی دا الله محبوبه الله تبارک وتعالی یو څو تپوسونه ستا نه کړي او جواب یې در نه غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام په یاره کې شو، الله زما نه تپوس کړي جواب یې رانه غواړي. وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما محبوب ته ووایه چې خالق ته یې کو خالق زه یم، د دې مخلوق پیدا کوونکی ته یې کو زه یم.